کورنۍ بیکګراوند یادوم خو یاد به ځکه کوم چې زما حضرت شیخ صاحب ته د سپي سره ور په سر کړی دی د چیلی ور په سر کړی دی او هغه خپل او منوره چې خره دغه تور کړی دا نو دغه د تور کور د لزخ کار کوم چې دغه د خپل کور ته پوستیو کی چې د نن ډیر شکاله مخ کې د چا خور مټی زیده یو افغاني سره بیا 12 کاله مخ کې بل خور تل او هغه افغاني را پاسي او هغه چې ډیر عزیز ما په حضرت شیخ صاحب ته ګوته نیسی چیرې شیخ صاحب چې د امن خبره نه کوي تل اول خپل کور کې امن راولا هغه خپل مټی شوی په غور در کومه غره دغه عزت وګټه بیا راشه حضرت شیخ صاحب نه چې د زما د امن تاسو ګرغوند سړی د یو اخوا دی خوا خلک چې دا غوي اس قسمه حیثیت نشته هغه ته الته کنزل کوي دا کوی کیوز دی او په دې کوی کیوز کې په دونه وړه د فکی بټو سپ شهید کړي چې پنځه کړي شوی دی بس یو سیاسي لیډر منګ راچا دغه نه خو صرف د تویم چې په دې خبره کې نو هغه ګرځیدي شي چې سابقه وزیر اعظم پاتې شوی دی نو یو ټیک ټاکر زغو فیلډ مارشل صاحب نه دا یو ډیماند کوم او د حکمران وخت نم کوم چې دې کله څه په ویډیو راځي په دغه راځي نو د سرزما د ملک د پاکستان جنډم شاته نه لګیدلی بلال اداره وایا د شیخ صاحب نن دریم ورځ د پکم ورځ باندې چې کومه حادثه راغلی دا څنګه راغلی و دا حادثه او تاسو څنګه پته ولګیده بسم الله الرحمن الرحیم نن چونکه زمونږ د حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب دی درېمه ده الله تبارک وتعالى د هغې قبر د انواراتو نه ډک کړي څه ټیم کې چې سحر ټیم او مونږ خو لاول د شیخ صاحب دی تصویر چې کوم شعر شون لاول خو زمونږ یقین راتله چې حضرت شیخ صاحب شهید کړي شوی وي زمونږ زړه ضمیر اوس هم نه مني چې حضرت شیخ صاحب په د دنیا نشته دی خو وختي قبر مبارک له ورغلیو الله تبارک وتعالى دی اصل خبره تاسو دا وجه وکړل نو زمون خو چې د زیاتره علماء کرام شهیدان شوی دي مونږ له چا دا وجه جواب نه دی راکړی چې په دې وجه باندې خو حضرت شیخ صاحب خو په دې تقریبا په دې یو میاش راسي که خدای مې نه غلطی نو یو خبره صرف کړه واغې کې چې د فیلډ مارشل لک تعریف کړه تعریف مستحق زکه ورلا کړی دی نو د اغې نه روسته چې د ځنې قوم پرستو ځنې هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې په کور کې هیڅ قسم ته حیثیت نشته دی اوس ډیر بد ښکارم چې زه د هغې خلکو خاندانی کورنۍ بیکګراوند یادوم خو یاد به ځکه کوم چې زما حضرت شیخ صاحب ته د سپي سره ور په سر کړی دی د چیلی ور په سر کړی دی او هغه خپل او منوره چې خره دغه تور کړی دا نو دغه د تور کور د لزخ کار کوم چې دغه د خپل کور ته پوستیو کی چې د نن ډیر شکاله مخ کې د چا خور مټی زیده یو افغاني سره بیا 12 کاله مخ کې بل خور تل او هغه افغاني را پاسي او هغه چې ډیر عزیز ما په حضرت شیخ صاحب ته ګوته نیسی چیرې شیخ صاحب چې د امن خبره نه کوي تل اول خپل کور کې امن راولا هغه خپل مټی شوی په غور در کومه غره دغه عزت وګټه بیا راشه حضرت شیخ صاحب نه چې د زما د امن تاسو کا اسلام هم ته د امن درس را کړی دی او په سوشل میډیا باندې ما ډیر خلک ولیدل مونږ ته بالکل د دې زنو خلکو همدردي نه پکار ده او نه قبلو لاولي ورپسې خې بد ردی ویلي دي او بیا د غینا بعد شخص کم چې په سعودي عرب کې ژوند کوي او د افغانستان چې هغه سره تعلق ساتي په پاکستان کې کوم پلاټفارم موجود ده په شیخ صاحب سره دا هغه په سوشل میډیا باندې نظر راغلی و واحد صرف دا یو پټ چې په شیخ صاحب په ورغاني کوي خلاف په فساد او په سکوت دا خبر نه کوله چې علماء کرام په منبر باندې ناس دي تا رائټ شته دي هغه شته دي سپینه خبره ولې الحمدلله علماء کرام ته بالکل حق شته دي او علماء کرام همیشه چې د امن خبره کړی دا زه د تا چې کوم د ناول انسان نوم واغشت زه د نوم غشتل مناسب نه ګڼم او نه هغه دومره حیثیت شته دی چې زه په دې ځای کې یاد کم خو دې نه مخکې چې ما څه خبرې وکړلې دغه بیکګراوند چک کې خیر دی چې یو سړی خپل کور خرابي او هغه زما مولا باندې ګوتو چتای چې ته د منبر نه مونږ له امن غواړه نو هیرو کې ته د خپل کور کې امن راولا ستا هغه تور سره چې دی د بل سره دغه صفاتاسي طریقې سره په چې هغه نه پښتو کې شته دی نه په اسلام کې شته دی سو کوم ختمټیزه وي سو کوئی تختیدل دا نو چا چې دغه سي د کور نه عزت تختی هغه به عزت برازي او مانه به د امن تپوس کوي تا زما شیخ صاحب له وټ ور کړی دی تا زما بل یو عالم چې دی پاس کړی دی دغه سملې ته دی رسول دی دا هو اونو لا
دیوالونو له خرس په لوټ ورکړی دی نو ته د خرس سپینه بیا ولې تپوس نه کوې چې راځي زما په شیخ الحدیث شیخ القرآن باندې لاس اوچته او دغې نه درته بیا هم ویم چې په خپل کور لږ نظر واچوه زما د ملا او د منبر نه قلار کښېنه اشرفه څو ورځې وړاندې زموږ یو ویډیو هم شوې وه بیا د شیخ صاحب ته چې کومه حادثه راغله آیا د شیخ صاحب سره چې کوم واقع راغلی دا د شیخ صاحب د مرګ آیا د ساکجان دې کې ترمنځ کې سلاس په غیرت شته که نه نو د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه زما د ورور بلال چې کومه خبره وکړله او هغه به زه دا ووایم چې جذبات ویم زه احترام کوم زه د دغه سړي نوم ځکه نه اخلم چې شیخ صاحب دومره وړوکی سړی نه و چې هغه موږ منځ کې دغه کړو خو بس ټارګېټینګ کلینګ شوی دی ادارې پکې لګیا دي ایم آی لګیا ده ورپسې پلس چې کوم دی آر پی او صاحب لګیا دی د مردان رب نواز صاحب چې کوم دی ډي آی جي دی زما څومره خیال دی د 400 نور انتظامیه چې کوم د ناموړي خلک دي ښې ستړي کوي او باقي خبره دا ده چې موږ به کار کوو قانون ته به ګورو د قانون نه پلس چې کوم دی د مولانا صاحب هم پرون دلته راغلی و د دوا ځای ته او هغه خپل پرنس کانفرنس کې ویلي و چې یاره د درېیمې دوا او سبا د جمعې ورځ ده په هغې کې به بیا احتجاجي دغه هم کېږي د شیخ صاحب دپاره نو بلال صاحب خو چې کوم دی نو د هغوی دا ووایم چې هغه بیکګراونډ او هغې یې ښکاره کړو دلته کې زه دا سوال کوم چې شیخ صاحب په شانتې بلا رسېدلي دي مولانا حسن جان صاحب شو داسې زه د مولانا خان صاحب خبره کوم د دې نه علاوه زه د مفتي منیر شاکر خبره کوم تر اوسه پورې دغه یو خبره کېږي چې نامعلوم به کله معلوم نو ان شاء الله الرحمن د شیخ صاحب د شهادت چې کوم دی د دای نه چې کوم دا به د پښتنو لپاره یو ماډل ګرځي A to Z پښتانه دا به نه چې نه ان شاء الله الرحمن دی کې څه کارونه او سزا پورې حکومت ریاست او ادارې سزا ته رسیدلې دي الحمدلله په هغه هم زه فخر او ویاړ کوم ځکه چې دغه خلک څوک دي خو زما د دې نه مخکې تاسو ته ویل چې دی کې کم خلک انوال دي او دا کم خلک راځي او دا ټیرریست راوړي او دا دی فاصل دی خو راځي چې کوم د علماو د شهادت نو ما تاسو ته مخکې ویلو چې د شیخ صاحب شهادت چې کوم دی د داینه چې کوم دا به د پښتنو دپاره یو ماډل څنګه چې دوی د حدیث شهید کړل قرآن شهید کو دغه شانتې پلس بلا بچنګي چې کوم دی هغوی ته درد ورسو ان شاء الله الرحمن د پښتنو دپاره به دا یو ماډل ګرځي او دا به د A to Z د پښتنو دپاره دا به په دې کې نه چې د شیخ صاحب نه دا به ان شاء الله انقلابي دغه دی ځل به پکې د بچ کا کور نه یو نه پکې دی بس ریاست به ذمہواری او ریاست په موږ له سړی راکوي امن به راکوي که نه نو بیا تا ته د پګړو پته د مولیانو مولوي صاحب دا راته ووایه چې نن د شیخ صاحب درېیمه ورځ ده په 3 ورځو کې حکومتي چې کوم انتظامیه ده هغې باید چې لګیا دي خپل انویسټیګیشن جاري ساتي خپل کار کوي آیا ستاسو څه نظر دی چې تاسو به انصاف ملو شي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ موږ د خپل قیمتي ټیم راکړو زمونږ انتظامیه چې لګیا ده او خپلې منډې تړلې وی دې سلسله کې خو موږ ته د خپل قاید د طرف نه حکم دی او برپور به موږ بیا روزو چونکې د هغه طرف نه دا امر دی چې تاسو فی الحال تا حکم ثانی اس قسمه د دې ملک کم حدودات چې دي د هغې نه بغاوت مه کوئ او موږ له هغوی کم رپورټونه تیار کړي بیا په هغې باندې مخکې ګورو لایحه عمل به مخکې توی کېږي داسې نه ده چې یاره موږ دې په قلار کښېنو دا بس دا درېیمه وشوه خبره ختمه شوه سوشل میډیا باندې د خبرونو راسي یو خبر شایع کېږي چې یو کس پکې د هغه تصویر یا هغه د سی سی ټي وي کیمرې فوټیج چې کوم دي هغه هغې نه دي کیپچر کړی دي او انویسټیګیشن شروع دي چې یو کس دي اریسټ کړی هم دی هغه د افغانستان سره تعلق ساتي آیا تاسو دا کنفرم یې چې دا خلک دي نه یره جی دا خبره خو لکه د هر چا په دې باندې خپل موقف وي که دغه بیانیه کومه جاري شوې دا هم داسې څه کلیر خبره نه ده چې یاره آیا دا کس معلوم شوی دی یا صرف شناخت شوی دی یا غیر شوی دی یا هر څه چې دی هغه د انتظامی کار دی په کومه طریقې کوي خو لکه موږ ته تسلی بخش جواب د دې نه دی ملو شوی او تاسو چې وایي مجرم نو مجرمان خو ټولو ته ښکاره دي مجرمان خو زمونږ هم دغه ډیجیټل دهشتګرد دي کومو چې لکه د شیخ صاحب دا بیانیه دومره هایلایټ کړه او هغه دې ځای ته راورسېده او د هغې نن د هغې په زمره کې حضرت شیخ صاحب شهید شو انتظامیه به دومره لوی قدم اوچت کړي چې کوم خلک د شیخ صاحب خلاف پوسټونه کړي یا د شیخ صاحب خلاف چې کوم دي دغه پروپاګانډې په سوشل میډیا شروع کړی آیا د هغې خلکو خلاف به قانوني کاروایي شروع شي یاره جي دا خو که دوی نه کوي نو دا به دوی خپل نقصان وکړي زمونږ انتظامیه دا به خپل نقصان عمومي یا د اوسنی ګورنمنت یا زمونږ فیلډ مارشل صاحب لکه د شیخ صاحب د شهادت غټ کاز لکه د هر یو شیز دپاره چې کله یو مسله راځي د هغې شاته موږ د هغې کازز ګورو
او بیا دغه کنسیکوینسز دا دي چې حضرت شیخ صاحب شهید شو نو کاز عمدغه دي چې عمدغه ډیجیټل دهشتګر راغلی او عمده کم بیانیه باندې چې حضرت شیخ صاحب شهید کړی شو نو هغه د فیلډ مارشل صاحب او د دې وخت حکمران یو ستاینه و د خپل ملک ستاینه و چې هغه په حق هم هغه کړم و نو اوس که دوی انتظامیه په دې کې ګوټلي ګامونه نه اخلي نو بیا د حضرت شیخ صاحب غوندې غټې هسته چې کم حق پرستو په دې ټیم کې د خپل ملک د سلامتیا د بقا د پاره او خپل ملک سره د محبت دا کم علم بلند کړو نو بیا خو به دوی آینده داسې یو عالم یو کس په بیا داسې قدم وانلی چې زه د خپل ملک د پاره راپام سم د خپل ملک د پاره دی د حق आवाज مو چت کم او بغیر سو ایوزا بغیر څه ټکو پیسو بغیر د سعودي چې هغه نه موږ سره د فوج د آرمي سوخ دشته او نه موږ سره د وخت د حکمران سوخ دشته یا نه د سرکار په غټ منصب باندې ناسیو او یا د سرکار طرف نه موږ ته سمراحت حاصل کیږي چې موږ ته ډېر لوی پروتوکول راکړي یا ګاډي راکړي یا زمکه جایداد راکړي بغیر صرف لله فی الله او خپل هغه حق ادا کوو ملک سره د محبت اظهار او ملک ادارو سره کلک ملاتړ ولاړ اوس که زما ادارې د داسې کس تپوس نشي کولی نو دا خو دوی نقصان دی او بلکې زه د تاسو ډېر ښکلی سوال وکړم زه د دوی نه موږ دا تمه لرو او دا هیله لرو دا تمه لرو موږ د څنګه خلک ویل کېږي چې د پاکستان آرمي په دنیا کې د ټولو نه بهترینه آرمي ده یا که زمونږ څومره ادارې دي یا زمونږ ایسای ده یا زمونږ څومره د دوی هغه زور او شور دی نن به موږ هغه ګورو چې هغه زور او شور دوی موږ سره څه کوي د هغې په زمونږ شیخ صاحب له کومه سیله ورکوي د یو ټیک ټاکر غوندې سړی د یو اخوا دی خوا خلک چې د هغوی هېڅ قسمه حیثیت نشته هغه تا ته هلته کنزل کوي دا کو اکیوز دی او په دې کو اکیوز کې په دونه وړه دفعه کې بټو صاحب شهید کړی چې پانسي کړی شوی دی بس یو سیاسي لیډر و موږ رچا دغه نه خو صرف درته وایم چې په دې خبره کې نو هغه ګرځېدی شي چې سابقه وزیر اعظم پاتې شوی دی نو یو ټیک ټاکر زه خو فیلډ مارشل صاحب نه دا یو ډیمانډ هم کوم او د حکمران وخت نه هم کومه چې دی کله څه په ویډیو راځي یا په دغه راځي نو د سره زما د ملک د پاکستان جنډه هم شاته نه ده لګېدلې د سره په بیکګراوند کې زما نو اول خو ته دومره بې حیا انسان یې چې ته زما ملک کې خبرې کوي زما ملک خبره کوي او امن غواړي نو زمونږ په پاسپورت ځي او بغیر د جنډر شاته د بل ملک لګولې ده چې ستا بیا زما په ملک کې څه کار دی او زما په انټیریل منسټرۍ کې ستا څه کار دی او زما انتظامیه یا چې د حکومتي اعلی چارواکي دي په ریپورټ کې د پاکستان ته ولیږي او د مفتي صاحب د کته په دې قومت کې چې کوم دي د خلاف پیاړ وغیره کټ کړی شي زمونږ د عوامو د ټولو نوجوانانو او دا د مرګري دا نوٹ کې چې دا موږ کم ناس یو دلته نو دا د 2-3 کسانو خبره نه ده دا الحمدلله موږ سره نوجوانان دي او دا تاسو د وکتی شي دا 13 ورځ چې کوم د حضرت شیخ صاحب بل جنازه شوې ده نو په دې کې ریپورټونه راغلي دي د 60% نه ابو دا ټول نوجوانان نغلي دا نوجوانان الحمدلله موږ سره ټول ولاړ دي خکلک موږ یو आवाज یو موټی یو دا څه خبر نشته او موږ د دوی نه دغه کو ډیمانډ کو دا کلک ډیمانډ کو چې زمونږ مجرمین د دوی سلاکارو د بیانیه دوی روچته کړې ده د په لکونو فالوور دي د په منټ په حساب باندې د ویوز او هر سرازي د زمونږ اوریجنل دشمنان ولې تاسو ماته د وایي د یو زنده کس د یو ډېر لوی عالم کس د بیزتی کنزلي دا به موږ برداشت کوو دا به موږ بخو خلکو ته او داسې بیانیه تا روچت کړی او تا اوسم زه خپل ټولې انتظامیه او ورسره د فیلډ مارشل صاحب زه بار ځکه یادوم چې د دې فیلډ مارشل صاحب په کاته کې زمونږ شیخ صاحب تللی دی به موږ سره ننګ کوي دی به موږ سره ودرېږي موږ دوی سره ولاړو دوی به موږ سره ودرېږي دی به زمونږ زړه له تسلي راکوي دوی موږ له دا ډیپورټ کی د لپاره قانون سازي آئین سازي او قانون سازي شته شوی دي د دې نه مخکې موږ سره دغه شته خلک راوستل شوی دي ګیر شوی دي دا کوی کیوز دي د موږ لراولي او د ګیر کې د چې سونه مولویس دي که هغه د پاکستان د نه دي او که د پاکستان بهر دي یو جنیه کومه جنیه ټاکره سنا یوسف چې په 24 غنټو کې دغه مسلمانانو گرفتار کړی شو نن 48 غنټو نه ټایم سیوا شوی دي یعنی 72 خبره نشته همدغه مونږ هم جوړی چې د یو ټیک ټاکر د یو پاحش بدکردار چې اسلام ته اجازه نه دی ورکړي د هغه قاتل چې دی د جیو فکسینګ په تر باندې دغه په تر باندې د نوې جدید آلاتو په تر باندې هغه ګیریږي او حضرت شیخ صاحب چې سابقه ایم پی هم پاتې دي
په زرګو شاګردان لري صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چې دی مزمتي بیان هم ورله شیر کوي خو زه خیران دی ته یم چې دا څنګه مزمت دی دا مزمت په مونږ تر کومې کو دا د مزمت دی څه شی چې د یو ټیک ټاکري بد کردار او پاخش د پاره چې دی ستما ادارې چې دی په 24 غنټو کې دنه مجرم را نیسی او بیا گرفتار کړي وي او زما پرانا ورځ باندې په مین روډ باندې چې حضرت شیخ صاحب په گاډي کې روان دي چې وسره دوا سپیان هم موجود دي ډرایور هم ورسره شته دي شیخ صاحب چې د هغې په دغه کې د دومره مین روډ د پاسه شهید کیږي او په رڼا ورځ باندې نه توره تیاره ده نه آن د قتل کیس دی نه چاته کې په کوټه کمرې خبره ده په مین روډ باندې صاحبه 2 موټر سایکل سوار راځي آیا دا موټر سایکل چرته د برملکی سړی په نوم باندې خرڅیږي نشي خرڅېدی یا یو سیس کوم د به چیرې د بهر خلک دی او مونږ په دې باندې دغه کې چیرې مونږ د بل سره نه بي مونږ له قاتل تراکا ونی سره لا کتنی ولی نشي تاسو سره دغه شته دی تاسو سره آلات شته دی او مونږ دا تاسو نه امیدم کو باقاعده چې دی نو مونږ نه اشتعال طرف ته تلی ونه زو خو مونږه اشتعال طرف ته مبوزای لہذا زمونږه قاتلان پکار دي چې شیخ ادریس صاحب شهید کړي دي په بيدردې سره څلور کسان دي کوم چې په موټر سایکل راغلیو که تاسو تلاس نشي چولو ډیر زور وروي مونږ ته چې ډیر په نخه کوي ان شاء الله بیا مونږ پېښه او زمونږ کار پېښه خو مونږ خپل د شیخ صاحب صحیح چې کوم مجرمان دي مونږ هغه غواړو دا وایي چې دا امن انسان غواړي نو دا به فرد واحد لا غواړي که ټول قوم لا غواړي ټول قوم د پاره غواړي نو دوی چې دا خبرې کوي چې پلان کې پریکړه شو ډنګري پریکړه د دې نه مخکم د ډېرې پریکړه کړې دي هغه پریکړه پته مته لانه د لګېدلې نن واده پورې چې کومه پریکړه کومه حد ته ورسېده او دا امن موږ د ټول دنیا د پاره وغه الحمدلله دا غي زنده مثال جمعیت العلماء اسلام دی او علماء کرام دي ټول علماء کرام دي او ټول علماء کرامو په ثبوت باندې شهادت هم حاصل کړي دي د شهادت په مرتبه فایز شوی دي او د قوم او ملک د پاره او د ادارو د پاره ځانونه قربان کړي دي نن موږ صرف او صرف د دغه ډیماند کو د خپل انتظامی نه چې تاسو موږ سره څه کوي موږ صرف تاسو د جواب منتظر یو تاسو د کردار او موږ ته عملی کار ته منتظر یو کني بیا د قائد چې څه حکم وي بیا به د خلک مګوري دا اولسونه به مګوري دا گاوند به مګوري زمنګ دا ټول حدود اربعه به مګوري او بیا به دا ټول دنیا چې سونه دي او دا سیکولر قوتونه دا لیبرل قوتونه بیا به دی مګوري چې زمنګ د قائد محترم په حکم باندې سونه جانون نظرانی بیا موږ پیش کو دا بیا وګوري